نو الله تعالی او تداوی چې نه مخکې به جبريل عليه السلام وای فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ته اور مخکې نو چې جبريل عليه السلام وای نو دا غي نه پښه ته بیا دوباره وایا او سنقرئك فلا تنسى مونږ به ته وایو تا نه بیریږي نه نبی عليه السلام به جلدی ذکر کولا چرانه یې رنشي چرته نو الله تعالی وته ولا تعجل بالقران او جلدی مکوا پاغه استور دی قران باندې جبريل عليه السلام نه من قبل ان يقضى اليك وحيه مخر دینه چې تا ته دا وحي پوره شي چې هغه خبره پوره کړی نه نو ته لا اخلما اورا وقر رب زدني علما او دا سوایا چې اې زما رب زما علم کې اضافه وکي د اشي د اضافه وته نه دی ویل او د علم او ته ویل دي نو د پیغمبر علم د ټولو نه زیات دی نو تم د الله تعالی نه سواړه علم والا رب زدني علما الله مونږ لم علم ډیر راکړي ولقد عهدنا الى ادم من قبل او بشک حکم کړه مونږ آدم علیہ السلام ته مخکره پیغمبر علیہ السلام نه فنسین داغه خطا یو شو ولم نجد له عزما او مونږ نو لیدل په دې کې څه پختګي او کلکواله پکې نو لم نجد له عزما نموند مونږ په دې کې عزما کلکواله دغه کلکواله پکې نو یعنی مونږ وتوی ونه مخره خو وی خړ اخر لم نجد لم يصبر عما نهي عنه ابن جوزي وی چې د سنه باندې شوی او نو صبر ونه کړی شو شیطان له دوکا ور کړه وایس قلنا للملائکه اسجدوا ادم او چې کله موږ ویلو ملائکه سجده وکړه آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس سجده وکړه ابلیس ونه کړه ابا انکار وکړه فقلنا يا ادم اي ادم ان هذا عدو لك ولزوجك دا شیطان ستا استاد دی بی دشمن نه فلا يخرجنكما من الجنه ودنه باشي تاسو دواره د جنت نه فتشقا نه په مصیبت کې وپرې ولې فتشقا تاوانیان بشي شقاوت د نیکبختی په مقابله کې نقصان به درته ورسیږي فتشقا نو تاوانیان بشي فتشقا نه په مصیبت کې باخته شي ځکه چې ان لك الله تجوع فيها تا د پاره په جنت کې دار ته منوږي کېږي په جنت کې ولا تارانه بر بندېږي وانك لا تسمع فيها او طالب په دې کې ګرمي نه کېږي ولا تضحى نه بتګي کېږي ولا تضحى او نه بدل ګرمي کېږي تضحى د انور د ګرمه نه بمبچي فوسوس الیه الشیطان شیطان تو وسوسه واچولا قال ورته یا ادم اے ادم هل ادلک ولون خیمتا تا علی شجره الخلد دا سونه چې کړي خورنا می شبو سیږي وملک الله یبلغ دا حکومت برته ملاو حجاب نه سړيږي فاکلا منها دوالو تنو خلا فبدت لهما سواتهما دې دوالو تخکار شو دې شرمګاونه وتفقا يخشفان عليهما او شروع شي تپلې پزان پورې می ورق الجنه پانی دونه د جنت وعصوا ادم ربه فغوا مخالفت آدم علیہ السلام د حکم د خپل ربنا فغوا نو خطا شو فغوا نو نامراد شو غوایت خطا کېدو ته وي د سملار نه واوړې ده په قص نه واوړېدلې خو دوکه شو دا معنا ټیک ده وعصوا ادم ربه مخالفت کو آدم علیہ السلام د حکم د خپل ربنا فغوا نو نامراد شو په خپل مقصد کې مقصد سو په څه وجه دا ونه خړه شیطان ته وی چې ولي خړه وی چې یا د ملائک جوړ شي او یا په جنت کې همیشه اوسېږي نو دا ډول مقصدونه حاصل شو وای نه غوانو نه مراد شو په خپل مقصد کې د کوم مقصد د پاره چې خړلې هغه مقصد خو حاصل نشو هغه دوکه وا شیطان دوکه کړو دا غي الټه خبره چې دا څو وخت پورې په جنت کې و دا غي نم راوته وعصوا آدم ربه فغوا او مخالفتك اگر چې دا مخالفت قصدا نو کړي خو دوکه شوی لیکن عصوا معنا خو تابعداري نه ده کنه عصوا څه معنا وکړو وعصوا آدم ربه تابعداري وکړه آدم علیه السلام دا څه معنا وکړو نو د آدم علیه السلام سره خو مینه ده خو په الله مې ایمان دی کنه آدم علیه السلام د څه نه پیژنو چې د الله تعالی پیغمبر دی نو دا چې تعویل خو نشو کولای چې د قرآن انکار ته پکې مفضي شي کنه کوي خبره خو معنا خو هغه کینو عصیان څه ته وایي اگر چې عصیان معنا دا نه چې په قصدا و عمدا د الله تعالی د حکم نافرمانی وکړه خو هغه کار خو د نافرمانی وونو اگر چې په خطا کې وو لیکن څه خلکو خو پکې نورم ډېرې خبرې کړې دي خو په دې وخت نه بیانې وعصوا آدم ربه او مخالفتك آدم علیه السلام د حکم د خپل ربنا دلته چې مدله معارف القرآن راوړل چې په اردو کې هغه څه سبب دل راوړل ان شاء الله چې هغه څه ترجمه کړی دا نو بیا په پته ولګي وعصوا آدم ربه فغوا مخالفتك آدم علیہ السلام د حکم د خپل ربنا فغوا نو د خپل مطلب نه واوړې دا فغوا نو مراد شو فغوا نو
سشو د خپل مطلوب نه او دا خپل مقصد نه بل طرف تلاړ فغوانو نا مراد شو په خپل مقصد کې خطای طرف تلاړ ثم اجتباه ربه غوایت صحیح لار پر خودل د لار نه په طرف شو ثم اجتباه ربه بیا الله تعالی د لغوره کچ د رب ده فتاب علیه نو توبه ولا قبول کړه وهدا او توفیق ولا ورکه په دې توبه باندې د اخره پورې ټینګ پاتې شي وهدا معنا شدا استقامت او تنصیب کو داغه نه بعد بیا چرته غلطی ونه کړه په توبه باندې ټینګ پاتې شو قال هبطا الله تعالی ورته کو شیطان سدواړه منها د جنت نه جميعا ټوله بعضکم لبعض عدو ځنی په کتاب سره دشمنان دي دا اولاد ته اشاره ده فإما يأتينكم مني هدى پس که چرته راغی تاسو زما طرف نه هدایت فلا فمن تبع هدايا فمن اتبع هدايا چا چې تابعداري وکړه بعد هدایت فلا يذل نو دې باندې گمراه کیږي ولا اشقا او نه بدبخت کیږي ومن اعرض عن ذکری او چا چې مخواړو زما د ذکر نشدا قران نه د قران نه چا مخواړو فإن له معيشة ضنكا نو د ژوند بغوره ضنکن معنا تنگن ضنکن تنگن ژوند به شي تنگ بي ونحشره يوم القيامه اعمى او مونږ برا پورته کو د قیامت پر ورځ باندې لوند لیدو د جنتنا قال دے بوائی رب لما حشرتنی اعما اذا ما رب تاول ذرا پورته کړم د لیدو لوند لیدو د جنتنا وقت كنت بصيرا وما خبر سلیدا دنیا کې خبر مار سلیدا او وسړون د جنت نه ما د خوشاله په شړون شم وای کنه ورون بشي پسې قال كذلك اتتك آياتنا الله تعالی ورته داسې بتات تا تم آیاتنا فنسيتها انت آیاتنا پرې خو دیو وكذلك اليوم تنسى او دارنګ تنن پرې خو دې شي پرې دوزخ کې نو د قران د دشمن د انجام دی نو ته ځان له بزور ولې د انجام ګوري بدبخته حاجی ولې قران پرې لري د قران نه علاوه د بل شي نه ذهن جوړه پکار ده چې په خپلم قران وې او په خپل به نه پويږي نه چا پوهه تکینی د څه نه چې ما تکینه زه پیغمبر نه ما چې ګینه زه په پوهیږم ما بل څوک به نه پوهیږي څوک چې به پوهیږي هغه تکینه په دنیا کې هو شي دنیا د ډېر شي علما دي پکې خو کینه چې څوک په قران پوهیږي نو دا نه قران اورا چې ژوند برابرۍ دا خبره ته چرته نه دی ویلي چې خامخا زما درس ته نه کېږي جوړته ستا په شان ډله باز خو نه ما حاجی ډله بازي نه ده په دې ځان پوهېږه دا مې چرته نه دی ویلي زما درس ته نه کېږي جوړته په قرآن نه پوهېږي هر چاته چې کېنی خو داسې چاته کېنه چې په قرآن پوهېږي او چې د قرآن باندې د ځان پوه نه کړه د بدبختۍ نه نشي بچ کېدی بس په دې ځان پوهېږه ړوند به پاسې په قیامت کې چې نه پوهېږي څوک پوهه راوله ما پې پوهه وكذلك نجزي داس بدلی مونږ ورکو من هغه چاته اسرفه چې زیاتې کړې ولم یؤمن بآیات ربه او د خپل رب آیاتونه باندې ایمان لري ولا عذاب الاخرة اشد واشد وابقى او عذاب د اخرت سخت دی او همیشه پاتې کېدونکی دی افلم یهد لهم آیا نه د وضاحت کړې دوی ته افلم یهد لهم ولې نه د پډاګه شوي دي ته دا خبره چې کم اهلکنا قبلهم من القرون څومره ډېر تباه کړي موږ د دې نه مخکې پیړۍ یمشون فی مساکنهم چې دي د هغې په کلو کې ګرځي او روان دي ان فی ذلک لآیات لأولی النهی په دې کې نښې د خاوندانو د عقلونو لپاره ولولا کلمة سبقت من ربک او کنه یو خبره چې مخکې شوی د رب د طرفنا هغه دا چې د قیامت دراتلو لپاره او د عذاب لپاره یو ټیم مقرر دی لکان لزاما د عذاب په دې پورې نښته وي او اجل مسمى ولولا کلمه او ولولا اجل مسمى که یو خبره نه وي فیصله او که نه وي یو نیټه مقرره نو لکان لزاما د عذاب په دې پورې نښته دی بالکل فاصبر على ما يقولون نو ټینګ پاتې شه په اسلام باندې سره دا پروپاګانډونه چې داخله کې وایي وسبح بحمد ربک او پاکي بیان او د حمد درسته قبل طلوع الشمس وقبل غروبها د نور د خطونه مخکې او د پریوتونه مخکې ومن آناء الليل او په طرفونو د شپو کې فسبح نو د الله پاکي بیان او اطراف النهار او په طرفونو د ورځې کې لعلک ترضى چې ته خوشاله شې دا پنځو منځونو ته اشاره ده ولا تمدن عينيك او موږ د وسترګ خپل اله ما اعمالونو ته متانا به ازواجا منهم چې فائدې ورکړي موږ د مزو د پاره ډیرو جوړو ته ډیر خلکو ته د انسانانو نه زهرت الحیات الدنیا دا خواهش د موجوده ژوند دی لنفتنهم فيه د د پاره موږ د مال او دولت ورکړي چې د خلک پرې مالونو کې وازمیو ورزق ربک خیر او ستارب چې تعالی صدر کړی دا ډیر خري او ابقا او مشپات کېدون کړي وامر اهلک بالصلاه حکم کا خپل بال بچ واستبر عليها وبخپلم د منځ پابندي کوا لا نسألك رزقا مون تانه د رزق تپوس نکو نحن نرزقك مون تعالی رزق درکو والعاقبه للتقوى وبهترین انجام حاصلېږي د تقوا د وجنا والعاقبه
للتقوا او بهترین انجام د جنت ملاویږي په تقوا باندې. وقالو دا خلق وای لولا یاتینا بیات من ربه ولن راجمون تا ولن راوړي موږ ته پلان کې معجزه طرف درب ددنا اولم تاتهم آیا دي دا خبرې کوي ولن راغلي دي تبینت ما فی الصحف الاولى اخکار دلیلونه داغه پخوانو صحیفو زبر الاولین صحف اولا د پخوانو صحیفو اخکار دلیلونه په قرآن کې ولن دي. ولو ان اهلكناهم او كمون دا خلق تبا کول بعذاب من قبله فعذاب باندې مخدرات لو د قیامتنا لقالوا دی به لرا لاګرو د پیغمبرنا کله پیغمبر در علیګرو نه مخ مونږ دی سزا ورکولې. ولو ان اهلكناهم او كمون دا خلق تبا کړی وي بعذاب فعذاب باندې من قبله مخدرات لو د قرآن مخدرات لو د پیغمبرنا لقالوا دی بیا ویلې چې ربنا لولا ارسلت الينا رسولا اذا مونږ رب تاول در علیګم ته پیغمبر فنتبع آیاتک مونږ بتا بيداری کولې استاد آیاتونو من قبل ان نذل ونخزى مخکر دینه چې مونږ ذلیل شوي او شرمېدلې وي. نو اوس مې آیاتونه راولېګنه اوس نه باندې قل انتظار کوونو قل ورته وایا کل متربص هر سړی انتظار کوي هر سړی انتظار کوي فتربصوا تاسو انتظار کوي فستعلمون یقینا پوي بشه من اصحاب الصراط السوي چې څوک دی ملګری د سملاري ومن اهتدى او څوک دی په سملار باندې تلونکي څوک د سملاري خاوندان دي د نظریه په لحاظ ومن اهتدى او څوک عملا په دغه سملار باندې روان دي نو د دې انجام ته انتظار کوي قیامت را روان دی پته به ولګي. واخر دعوانا الحمد لله.